مولانا صاحب یو آیت خو پکې ما ته مو وښایه چې حج سره دا ټول ګناهونه معاف کیږي که چا ګناهونه معاف کېدل بالکل صحیح حدیث دي او د قرآن د آیاتونو نه ثابته ده چې ګناه به وکړي او الله به د دنیا کې معاف کړي او چې الله وغواړي د ګناه د وجې باندې تا جهنم ته بونځي. یو پرویزې لګیا دی او هغه وی دا څنګه کېدی شي وی چې ګناه دی وکړو خامخا به جهنم ته ځي او معافي د ګناه نشته. دا خبره د قرآن نه خلافه ده. زه دا خبره ډیره زیاته کوم چې منکرین حدیث د قرآن منکر دي. الله تعالی فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله تعالی شرک نه معاف کوي بغیر د توبې نه او نور ګناهونه چې د الله خوښ شي بالکل معاف کوي. دا د دې دلیل دی چې ما دون ذالک نه علاوه څه مراد دي. د شرک نه علاوه کوم ګناهونه دي چې الله یې معاف کوي او د معاف کولو خو مطلب دا شو چې جهنم ته دې نه بوځي او الله یې معاف کوي. کله کله الله فرمای ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. کته د غټ ګناه نه ځان ساتي نو واړه ګناهونه به درته الله معاف کړي. دلته سیئات جمع راوړی دی. صرف شرک ته مراد نشي اغستی بلکې بالعموم تم شرک نه دی مراد ځکه آپ کبائره کې راغی. عرض دا دی چې الله تعالی وګوري ګناهونه معاف کوي او دا د قرآن فیصله ده. نکفر عنکم سیئاتکم ستاسو ګناهونه به معاف کو او دا قرآن دی څه بخاري او مسلم هم نه دی. او کله الله تعالی فرمایي چې د ایمان والو عملونه به مونږ قبول کو نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم. او د دې د ګناهونو نه به تجاوز کو په هغې به تیر شو. دا د دې دلیل دی دا آیت کریمه چې الله تعالی وغواړي نو ګناه معاف کوي د چا دپاره چې خوښه شي او ضرور نه ده چې ګناه دې وکړو ته به جهنم ته ځې بلکې د رب العالمین فضل چې متوجه شي نو ته به فورا جنت ته لاړ شي او ګناهونه به دې الله تعالی معاف کړي. په دې باندې ګڼ آیاتونه شته چې الله تعالی ګناهونه معاف کوي. دا صرف د حدیثو مسله نه ده. قرآن کې صراحتا آیاتونه شته چې الله تعالی وغواړي ګناه معاف کوي اور نیکه دو چند کوي. ان الحسنات یذهبن السیئات. فرویزی طبقه رد کوي احادیث خو رد حقیقت کې په قرآن باندې راځي. نو عرض مې دا دی چې حدیث کې راغلی و نبی علیہ السلام فرمایل چې د رمضان د روزې دی ونیسلې الله دې ګناهونه معاف کوي. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.